انتهایی غریبان دي زه دا وایم چې ډېر غریبان دي. تو خراب نه ول داخلي بس سه مړ هیڅ واسم نشته د سکه راغلم دې صرف تاسو دې ګوندې د کومه خبره کې چې کڅوت چې روړلو او به خرو کنه نور پوت دی او موري کوم رورو هغه کینسل تکلیف او تا کینسل او تل جدل او هغه هم د پیسو اجنه وفات شوی دی پیسې سره نه وي او دا غریب څه کوم دی کور کې کیو دادی دی په ډېر وړ بچی دي زبردار توایم مو چې دې سره چې در خون سره مدد کوي شي در خون سره مدد وکړو. شروع په نامه رب الجلال توحید یادګار بادشاه هم دی دې ټایم زه جبې ته راغلی یم جبې نه ایلون دی کلی د بون خال دی چې هېڅ واسم نشته زه کله راغلم هېڅ واسم نه و رښتیا خبره وه چې مو څه کله ولید الله ډېر زیات ګاډ وه 3 ورځې کېږي 4 ورځې کېږي روژه ماته هم نه کې ډېره زیات تقریبانه دی ورباندې کله رانووتم هغه په نغري کې هېڅ هم نه و لګېدلې په خپله چې کوم دی نغري کې تش اوبه یو څو ټماټر ایښي وو په دوی باندې دا صرف روژه ماتې کوي او پر شمای په هم کوي کله راغلم زه په خپله ډېر زیات خفه شوم ډېره موږ سره ته نږدې ګاونډیان پرتې وو هغو ته داسې تکلیف وي چا باندې به څنګه روژه تېر شي خو به دا کسان سره وایم زما باندې خو نه روژه ماتې تېر شي نه به ما باندې پر شمای وشي چې غریب سړي ته دومره زیات تکلیف وي او هغه کور کې هېڅ هم نه وي او مونږ پوتې وي مونږ به څه وایو دې به اول در ته تو نما څه دی آی صاحب در ته څه تکلیف دی ته تکلیف خو ما ته ورور د بیمار یم ګردو مریض یم ها سینې تکلیف والا روغتیا ما زخمي دی ها بس دروند کار نه شم کولی وزن نه شم اوچتولی ها منډه تراپه نه شم کولی ډاکټر سره مو نه کار بند دی پېښور کې ها وایي زه د براق وخت یم علاج لپاره مو بیا واس نه و چې زه بیا دی راغلی یم د براق ها نو بس علاج مونه نیم کې پاتې شو پاتې ایکسرې مو اوسه پرتې دي کور کې آی صاحب در ته چې د بیماري تو څو راسونه څو کلونه دی د بیماري تو بیماري ته مو مخکې زخم و بس مو علاج غم منه کړه زیات شو چې ها بس بیا مې څومره چې ترسان کړی شګ یادې زخم هغې ګردې مې ډېرې زیاتې خراب دي ها هسې مخکې کاروبار د چې کولو کاروبار خو موږ یې مخکې هوټل و خپل ها هغه بس رانه لاړو اوس چا مې ګبودي وکړه بسکي وکړه هغه نه مې ورور بیمار شو په کور پروت و ها هغه اوسې مړ شو هوټل یا لوړیار په ژوند زندګي خرابه شو ها نو اوس پردی مزدوري کوو سیخونه مزدګار پخولو هغه حکومت بند کړو کاروبار اوس والا ریډا چلاوم لاس ریډا چلاوای نه شو خو ناکام دی واړه بچي دي د سخنخانه بس مثلا 200 روپۍ وګټو مزدګار ته بس نه څه به وکړو ایسے در هېڅ راسره نشته خدای نه خاطر چې موږ ته څوک لاس راکړي یا مو خپل وي یا موږ سره مدد وکړي بس پوه شئ موږ تاسو ډېره شکریه ادا کوو خدا مو کامیاب لره خدای په روزګارو په تاسو برکت کړي چې موږ غوندې غریبان خلک تاسو په زړه شي نور مو هېڅ راسره نشته غریبي نه پټېږي د کلي کې پښتنه وکړو د شاک مو دا ټول کلي راوغواړي پښتنه وکړو که زه دې کې درویغ یم مو څه واس وي یا مو څوک وي که نه زه بیا سوالونه چې کوي هغه بېمانه وي د لارې کول خو زه ته وایم چې دې وخت ځانه مجبور یو که اساس نه کشم آی صاحب در ته چې تاسو کوم بل ورور و که نه هغه څه بیماري نه هغه مړ شوی و هغه بیمار داسې و چې هغه ورمېږه کې دانه او موږ ته پوه شوي د هسپتال کې زه تاسو بوځ د پېښور ته دوی به بیا ټسټونه کول د اسلام آباد ته چې هغه ډېره غوټه اوږده خبره او موږ دال کې واس نه وو پېښور ته موږ ته بتلی والا هغې نه بس رانه خراب شو خراب نه ول اخري بس اوسې مړ شو غاښونه یې ډېر زیات خراب وو غاښونه یې کینسر رانه یې وه او په ډاکټر مې داسې شپه نه ویله هغه ویله چې دلته علاج نه شي چې دا بوځي صاحب در ته وایې ته بل ورور باندې څومره خرچه کېده هغه ورور مې مور زیاته کېده 2-3 لکه خرچه پکې ده خو مې هېڅ واچنه نو صاحب څومره ټایم کېږي چې وفات شوی دی بل ورور دا وفات د محرم میاشتې کې څلورمه میاشته دی څلورمه میاشته دی تا باندې څومره خرچه راچېږي صاحب نه مو ګردو مساله دی مو پاته نه لګي خوا خو ماسې زخمي دی خو نه کېږي مثلا نور ګردو هغه دی هغه چې باز کېدان مو ته هېڅ اندازه نه لګي دا کور یې تاسو خپل دی دی چا کور دی تاسو سره نه مو خو خپل وروره نشته دي دلته د جادې کې ډېر کوله کېږي چې زه پروت یم مجاهد سره اوسم د هغې زیږېدنې پسکي واخېسته د هغې سره کوڅم دا باغ و نالۍ لښتي
بعد ودرو کسانو څخه لا خبره و چې مو څه دا خو به پیسې د باندې کړی دا ته جوړ کړو نو وای سره مو میاشتې 1000 روپۍ کړي دي دا به زه کوم نو اوس دا واسي مو نشته هغوی ته د پیسې کوم ولا ته خیرخانه پکې کېږي چې خیرخانه ساتم هغه قرضه مې نه پرېږدي قرضوړی دا زوی اوس جوړ نه دی ړانګ دی د 2-3 میاشتې ورته خپله لګیا وي جوړ مو کو ورپوسه قرضوړی شو نو نوره مو هېڅ داسې را نشته وروره مسیان یم پردی زوی دی او کرایه والا کلنډه وای 1000 کرایه دی 1000 میاشتې ما قرضوړی غواړي نو زه یې نه شم لنډوی اوس کوټې مو ګاډي واډي جوړې نه دي سیټ نه دي مو ژمي کې برانو کې لکه سړک کې مې بس واړه بچي وو خېلخانه وه ګیره مو وبېته سرپناه مو وکړه دلته مې پوسه کاډه راوسته دا سړی مو کلي والا د بدلوي دا راته وایه چې د کور کوڅه پرې تو صحیح سیسټم څه نه دی جوړ شوی ګانې صاحب ډېر ګاډ واډ سیسټم سره دی که نه دا به د برنې موسم کې تو سره څه ساتېږي به ډېر زیات والا چې ټوله شپه تګېږي ګانې اوس منو بسم کوټې کې کوم پلاستیک لاندې نه وي ګړی زیات اوسې وکسې مور کې پوجوړې چې تېرې کړي ده بل مرګلی د کلي والا نوست دی د کلي والا نه پوښتنې کوو چې یاره دې باندې څه بیماري او څه تکلیف ور باندې تېر شوی ایسې خو ډېر زیات فریاد وکړو غریب خپله مجبوري تاسو ته مخامخ بیان کا ایسې باندې ډېره مجبوري تېره شوې دي او دې چې کوم ورور بله هغه کینسل نه مړ شوی دی او دا چې کوم دی په خپله دې ته ګردو تکلیف دی دې باندې خرچه راځي او دې چې کور کې ما تاسو ته دې نه مخکې وویل دې چې کور کې چې کوم دی هېڅ واس هم نشته زه څه کله راغلم دې صرف تش ډېک باندې دا چې کومه خبرې کوي چې که څوک چې راوړلو وبې خورو که نه نور پاتې وو څو عمر دی بس صرف خبرې الله تعالی ته سولینه کوو بس که څوک چې راوړو خو وبې خورو که نه یې پوه شي هېڅ واس ما نشته موږ سره چې کوم دی نور کمال به دلته ناست دی هغه نه پوښتنې کوو د کلي والا کاس دی سره نو کمال به موږ ته څه دی په باره کې کمال به دې په باره کې موږ ته څه دا بېواسه خلک دي بالکل دا انتهایی غریبون دي زه دا وایم چې ډېر غریبون دي مخکې سیخونه میخونه د خرڅولو والا زه به خوشحالېدلم سا پای راونه نه بودی سا مور سره زه وړوکی دلته راغاټ شوی یم که نه د یوه کلي کې یو بل پاته سړي ته لاګي نو بس هغه مور یې وارې مو ته ویلو چې یاره څه ورته وکړ شي کې مو ولې کوې بېنظیرې پیسو کې مو ولې کوې بل شي کې ولا مو د خپل کوشش وکړلو خو اوس قسمت دې څه نه کېږي څه به وکړې او نور ټولو مسافرانو نه مو د هغه دی چې دغو سره د هیلپ وکړی شي چوت څه واس کېږي زکوت وي بل چې وي دا ورسره وکړي انتهایي غریبون دي مو ته پاته دی او بل دا مریضه دی موږ خو کلي کې دی نو لایک ګردو هغه د دین باندې پاته نه لګېږي چې څومره پیسې به رسي نو چې هغه ورسره رسېږي هغه ورسره خپل امداد وکړي دا مستحق دی کمال باید دا راته وایه چې دې چې کوم بل ورور و که نه هغه دی چې کینسل نه مړ و که نه هغه باندې کم از کم څومره خرچه راتله که نه سره دې باندې پاته نه شو څومره خرچه به رسي که نه دې چې مخکې سکونه خرڅولې پایه روانه اوس خو سکونه نه خرڅوي اوس د کلي کې چوک امداد مدد ورسره کوي که نه کوي یاره داسې چوک راته نه برېښي اول زه یم زه یې اوسه نه شم کوی او دوره واس به رسېږي چې یاره خپل کور سره سړی وکړي که نه خیرخانې سره وکړه ډېر مو ورسېږي یو ټایم ټکاله به ویل کوم خیمو په ټکاله خو یې دې څه نه کېږي نو دې انتهایي زیات مشکلات دي بل ورور یې چې کوم هغه باندې تقریبا 3-4 لک خرچه راتلله خو دغه واس کې نه و اوس په دې باندې پیسې لګېږي او دا کور پیسې په راغلي دي مو سره خبره شریکه کړله چې یاره د کور پیسې را باندې راغلي دي اوس زه دې ته چی وکړم نو یې که کور ساتوم بیا نه خیلخانه پیسې پوتي د خلکو والا که بیا خلکو ته پیسې ورکوم نه خیلخانه پوتي نو انتهایي غربات کې دی بس مونږ ورڅه ویلی نه شو غربت ډېر دی کمال باید دا راته چې دې چې کوم بل ورور و که نه هغه خو د پیسو وجې نه وفات شو ویلې چې هغه باندې خرچه ډېره زیاته راتله که نه کینسل یې هغه باندې ډېره زیاته رسي که نه او چې دې باندې چې کومه دی دا یې ګردو مریض دی که نه دا وایي چې دې باندې به کم از کم تاسو اندازې نه څومره خرچه به ورسي تاسو د ډاکټر معلومات یې کړی دی آیا ډاکټر ته دا لوړ دی یا د کلي والا بتلی دی یاره کلي والا کې خو داسې غمخوری سړی ولکه قسم څه شوک داسې هغوی خو خپله داسې نه یم څه مو یې دې پوښتنه کړي سیاره تو باندې څومره پیسې لګېږي خو یې ګردو یوه کډني تقریبا تاسو ته خپله پته چې ډېر زیات هغه دی که نه مشکلات یې وي کډني پیدا کوله او بیا پیسې خو هسې هغه دي خو اول پیدا کېږي نه څه بیا پیدا شي بیا پیسې نه وي نو دا یې لکو خبره دی ډېره غاټه تقریبا 20-30 لاک نه ابو خبره دی نو څه وایم نه کېږي مشکله دی تعالی د خیر وکړي ډېره مننه ډېره شکریه در باندې هغه نه ما پوښتنه وکړه او کمال بھائی نه ما پوښتنه وکړه دې باندې ډېره زیاته مجبوري دي زه به دا ته وایم چې نن سبا وخت کې داسې خلکو سره مدد وکړو ډېره به ښه وي روژې مبارکه میاشته دی که زه ته دا وایم چې دې باندې زکات کېږي دې باندې هر څه کېږي سرسایه په کېږي دا یو غریب سړی دی زه به دا وایم خلکو ته زه دا اپیل وکړم که مو هر ځای کې مو خلک پرته وي
پاکستان خلک وي یا بهر ملکونو کې وي که نه بهر ملکونو لا خو بیا هم گیر دي خو زه به دا ورته هغه وکړم چې څوک دې ته لږ لږ امداد کوای شو دې ته یې وکړو دا ایدرخون څه کوم دی دې بل څه کوم ورو هغه کینسل تکلیف ورته کینسل ورته لګېدلی و هغه هم د پیسو وجې نه وفات شوی دی څه کوای شو وایي په صوبونو میاشته دی ایدرخون ډېر زیات په تکلیف کې دی ما ته دې نه مخکې ډېر زیات وژړېدو چوکو سره مدد کوای شو سره وایي کو دې چې کوم موبایل نمبر دی هغه به تاسو ته ښیم چې چوکو سره مدد کوو سره وایي کو د خلکو دپاره وښایه چې تاسو چوک مدد کوای شي د سره وبکي نمبر 0306 ڈبل 8 0 4 5 7 بالکل چې دا ایدرخون نمبر دی د ایدرخون ته چوک رابطه کوای شو سره وایي کو خپله مرسته ورسره وکړو هر څوک یې سره وایي کو چوک وي خبر ایدرخون سره خپل مدد وکړو نور څه کوم دی مو تاسو ته خبرې کې کمال بیا ته وکړي بیا ته وکړي ډېر زیات غریبان خلک دي چوک د واسطه سره